أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. نننی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ ہجر پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 4 اور 5 آیات نمبر 57 58 59 60 61 62 63 64 اته آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. دینه مخکې چې څنګه ذکر شو چې فرشتې راغلي حضرت ابراهیم علیه السلام خواته او د هغوی ته د زوی او د نوسي خوشخبري چې نو هغې واوروله زیری وله چې نو هغې اور کړو. نو بیا حضرت ابراهیم علیه السلام د نبي کېدلو په هغې خپل دینی فراست سره چې نو هغې معلومه کړل چې د دې فرشتو د دې نه ما سوا چې نو هغه نور هم څه غرض او کار دی. نو ابراهیم علیه السلام دې بیا تپوس کړلو قال فما خطبکم ایها المرسلون ای فرشتو چې نو هغه ستاسو نور څه مقصد دی تاسو په بل څه میشن څه مهم باندې چې نو راغلی ځکه که ستاسو مهم او میشن دا صرف زیری ورکولو نو د زیری د ورکولو دپاره خو یو فرشته هم کافي وه او پرون موږ ویلو چې دا فرشتې چې نو هغه مختلف راغلی وي. بعض چې نو هغه شپږ ذکر کړي بعض 3 ذکر کړي بعض 10 ذکر کړي ان تر دې چې په دې کې نو هغه د پورې 12 پورې چې نو هغه قول پکې راغلی دی. نو ځکه ابراهیم علیه السلام چې تاسو په دې دومره ډېر کسان راتلی نو زیری خودي سي هم حاصلېدلی شو نو ستاسو نور څه مهم نور مو څه غرض دی. قالو نو دوی فرشتې وویې انا ارسلنا الى قوم مجرمین بېشکه موږ را لېږلی شوي یو مجرم قوم طرف ته او هغه قوم مجرم څوک دی نو صورت هود او صورت اعراف کې چې نو هغه د هغې وضاحت تېر شوی چې دغه آل لوط د لوط علیه السلام چې نو هغه قوم دی. انا لمنجوهم اجمعین نو موږ به دوی ته چې نو هغه نجات ورکړو ټولو ته. الا امرأته نو دا یو کله وویلو نو چې کله ورته حضرت ابراهیم علیه السلام وویې ان فیها لوط تاسو چې هغې قوم ته ځئ او دوی باندې عذاب راوړئ نو په دغې قوم کې خو زما وراره حضرت لوط علیه السلام هم نه چې د هغه د الله رب العزت پیغمبر دی. نو دوی ورته ووی صحیح ده موږ چې نو هغه موږ ته پته ده چې مسودې کې نو هغه څوک دی او موږ به لوط علیه السلام او د هغه اهل ته چې نو هغه به موږ بچاو ورکړو دوی به چې نو هغه د الله په حکم سره بچ کېږي ځکه دوی ایمان راوړی دی. د دې نه ما سوا الا امرأته هر چې د کور واله ده واعله ته هغې نوم ولو قدرناها نو د هغه چې نو هغه هم موږ مقرر کړې ده انها لمن الغابرین هغه د پاتې کېدونکو نه یعنې عذاب به د هغې باندې هم راځي دا به په عذاب کې چې نو هغه ګیرېږي. اوس ولې نو وجه چې نو هغه دا ده چې د دې عقیده او نظریه هغه نه د کوم عقیده او کوم نظریه چې د حضرت لوط علیه السلام وه نو د دې د صدومیانو هغه عقیده وه چې دی به د هغې خلکو هغه عقیده او نظریه ساتله او لوط علیه السلام باندې چې نو هغې ایمان نه راوړو. تفاسیرو کې لیکلي دي وایي د لوط علیه السلام 2 یا 3 چې نو هغه لوریانې وي نو دې لوریانو به ډېر زیات خپل مور ته مینت کولو چې ګوره تو زموږ د دې پلار بابا خبره چې نو هغه ومنه دی خو د الله پیغمبر دی او تا ته چې د کم کلمې او د کم ایمان دعوت درکې نو دا ډېر لوی شیز دی. نو دی وی چې نه زما سره چې نو هغه نکاح شوی دی نکاح کې چې نو هغه یم خو د عقیدې زما سره څه خبره نه ده شوې زه د عقیده او د نظریه نه قبلو
نو دی وجې نه زما اکثر هم خلکو د دا قول نه زه اکثر خلکو ته هم وایم چېرته د یو کس هغه وخت دی په دې کې چې په زوی باندې پلار ونیسئ په پلار باندې زوی ونیسئ په رور باندې رور ونیسئ په خور باندې رور ونیسئ نن سبا چې کم دور دی الحفیظ والامان ډېر د یری چې دی نو هغه دور دی الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي الله دې زموږ حیا او ایمان چې دی نو هغه محفوظ کړي دا اوس د پیغمبر مې ملا اکثر بعضې موقعو کې چې نو هغه دې سیم راشي نو په هغې کې خلک الله دا د پلانکي مولي صاحب کور والا د استغفر الله د دې پیشن ده ښه خبره نه ده چې کوي داسې نه چې زه د هغې تایید کوم چې ښه یې کړي دي بد کړي دي ګناه دی هغه که د مولي صاحب کور والا کوي هم ګناه دی او که عام سړی کوي نو هغه هم ګناه دی چا چې دا کلمه ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله دی په اوامرو او نواهیو کې ټولو یو شان دی الله دا د مولي صاحب لور ده او دی زوی دی د دې پیشن ته نو الله رب العزت دا د مخکې نه موږ ته ښودلي حالن کې پیغمبر دعوت سوره مواسر څومره د پیغمبر دعوت چې دی نو هغه اثرناک څومره به د هغه اثر کوي سوره به په هغه چې دی نو هغې کې للهیت ولو د دې ټولو خبرو باوجود کور والی چې دی نو هغه د دنیا نه کافي راځي وایي نه منم نو د ښځې د ضد نه دی الله پاک دی نو هغه ساتي پخوا مشرانو یې ښځې یې تپوس ونیولی بیا به د یو خدای خلاصوي نو دوی چې کله ضد راشي حق کوي بل طرف ته نوح علیه الصلاة وسلام چې دی نو هغه قوم ته وګوره نو نوح علیه الصلاة وسلام زوی نو نوح علیه السلام خپل د تن نه پیدا زوی دی کینانو اوس به د هغه 900 کاله چې دی نو هغه کافرو نور له دعوت ورکو نو د خپل زوی دپاره به یې څومره خدای ته جړلي د خپل زوی له به یې څومره په پیار او محبت سره او څومره چې نو هغه په عاجزۍ سره چې دی نو هغه دعوت ورکړی الله دې مونږ بدبخته نه جوړوي نو چې کله انسان بدبخته شي په ده باندې بیا د هېچا خبره چې نو هغه اثر نه کوي نو نوح علیه الصلاة وسلام زوی دی د تنی پیدا دی خو د هغه د هغې باوجود بیا چې نو هغې هم ونه منله نو ځکه الله وایي انها لمن الغابرین وایله چې نو هغه دا به هم د پاتې کېدونکي نه دې ته به دغه عذاب رسي فلما جاء آل لوط المرسلون نو بس بیا هر کله چې نو هغه رالل دغه فرشتې لوط علیه الصلاة وسلام ته اوس دلته چې رالل نو څنګه رالل تفسیر مدارک کې لیکلی دي وی دلته چې نو هغه رالل نو دوی د هلکانو په شکل کې امرد قریب البلوغ چې نو هغه حسان الوجوه ښکلي مخونه والول یعنې ښکلي ټاټ باټ چې نو هغه رالل ځکه فرشتو له الله پاک چې نو هغه دا قوت ورکړی جسم نورانی یتشکل باشکال المختلفه لا یذکر ولا یونس چې دا فرشتې داسې مخلوق دی چې دوی خپل هیئت خپل جز خپل شکل صورت چې نو هغه بدلی را بدلی البته دوی کې مذکر او مؤنث نشي ځکه چې کوم ځای کې مذکر او مؤنث الته خواهشات دي نو دوی کې خواهشات نه نو هغه نشتی نو د حضرت ابراهیم علیه السلام خواله چې راتلل نو د مشرانو خلکو په عمر کې رالل 50 کاله 40 کاله په عمر کې راغلی ځکه هغې دا خو ناشنا میلمانه دي د هغو له دومره اکرام او اعزاز وکړم اوس دا ځینې چې دلته راووتل دې خوا راتلل نو په دې ځای کې چې نو هغه اوس حلیې چې نو هغه یې بدله کړې وه نو چې لوط علیه الصلاة وسلام رانهله مخکې مونږ چې نو هغه په دغه کې صورت یونس کې ویلو نو زیقه د لوط علیه الصلاة وسلام سینه چې نو هغه تنګه شوه خفګان چې نو هغه ونیولو ولی ځکه هغې دا خو داسې هلکان دا د قشانت رالل دا زما میلمانه دي چې د دوی حفاظت په ما باندې فرض دی او د دوی که خیال او حفاظت نه کوم دلته قوم چې نو هغه دومره خبیث دی د هغوی کې دا غلط حرکت دی نو لوط علیه السلام په هغې باندې ډېر زیات غمجن شولو نو مخکې بیا په صورت هود کې چې نو هغه بیا هم موږ ویلو نو چې کله دوی رالل کور ته نو جاء یهرعون نو دی یو بل ته بل ته چې نو هغه وویلو په منډه چې نو هغه د لوط علیه الصلاة وسلام کور ته رالل لوط علیه الصلاة وسلام پسې د دننه غاړې کونډه ولګو ورې بند کړل دا بدبخته د کور دروازې دیوال د پاسه چې نو هغه راواختېدل نو چې کله دوی دغه شانتې راواختېدل او رالل نو لوط علیه الصلاة وسلام ډېر زیات غمجن شو چې اوس ټول کلی دی یو طرف ته ځي او دا مې میلمانه دي نو لوط علیه الصلاة وسلام چې کله خفه شو نو حضرت جبریل علیه الصلاة وسلام ورته ته مه خفه کېږه ان رسول ربک مونږ ستا د پیغام ستا د الله چې دی نو هغه فرشتي یو دو مونږ ته نشي نږدې کېدی هلته بیا ما وینو نو کله چې دی نو هغه څه وشو جبریل امین ورته پر داسې ووهلو نو دوی ټول په سترګو باندې چې دی نو هغه ړانده شول او چغې شروع کړلې چې د لوط علیه الصلاة وسلام کره العیاذ بالله چې دی نو هغه جادوګران رالي بیا هم توبه ونه باسله نو چې کله دغه شانتې وکړلو نو هغه قصې چې نو هغه ذکر کېږي وایي دا فرشتې رالې قال انکم قوم منکرون
نو لوط علیه السلام ورته تاسو خو ناشنا غونتې خلک ني اوس ناشنا ډېر په دې یی چې هلته د باندې د اثر چې نو هغه د سفر نشته سړی سفر وکړي نو په ده باندې ګرد غبار وي یا که نن صبح ارامدې سفر یې دی خو دی خامخا چې نه څه نه تغیر پکې راغلی نو دا مهم نشته او په دې علاقې یی هم نه ځکه چې نو هغه زه تاسو پیژنم نه چې د دې علاقې خلک وي خو ما به پیژندلی قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون نو دا د قصې اخرنۍ حصه ده دا دواړه آیاتونه او دا لاندې قصه چې نه هغه وړاندې حصه ده نو چې کله دا ارس وشولو نو لوط علیه السلام ته د فرشتو وی انا جئناك مونږ راتله کړی دي چې نو هغه په هغه سره په هغه عذاب سره بما كانوا فيه يمترون چې دوی په هغې کې شک او تردد کوي دوی وایي چې نو هغه کم دی چې تو خپل رب ته ووایي په موږ د هغه عذاب راولي که نه نو مونږ اوس په حق کې عذاب سره راغلي نن د دوی د عذاب ورځ ده وآتیناک بالحق او مونږ راتله کړي تا ته چې نو هغه په عذاب په حق سره رښتینې سره وإنا لصادقون او بېشکه مونږ چې نو هغه رښتینی بیا نخ کې انشاءالله د دې قصې چې نو ادا کېږي خو بیا اوږدېږي درس په دغه وجه باندې انشاءالله باقي قصه دا به سبا کې خیر ووایو الله دې موږ چې نو هغه محفوظ او مانون کړي قال نو ویل د یعنی ابراهیم علیه السلام فما خطبکم نو پس مدعا دستاسو فما خطبکم نو پس اراده دستاسو فما خطبکم نو پس د مهم ستاسو ایها المرسلون ایرا لګل شو یعنی پرشتو قالو نو ویلو د پرشتو انا ارسلنا بشک مونږ را لګل شو یو الی قوم مجرمین یو قوم مجرم طرف ته الا آل لوط سوا د آل د لوط علیه السلام نه خاندان د لوط علیه السلام نه انا لمنجوهم بشک مونږ به نجات ورکو دوی ته اجمعین ټولو ته الا امرأته سوا د هغه د کور واله نه قدرناها چې مقدر کړې ده مونږه انها بشک هغه به لمن الغابرین له پاتې کېدونکو نه وي فلما پس هر کله جاء چراغ آل لوط المرسلون خاندان د لوط علیه السلام ته رالیږلې شوې فرشتې قال نو ویلو لوط علیه السلام انکم بشک تاسو قوم خلق منکرون نه اشنا قالو نو دی ویل یعنی فرشتو بل جئناک بلکې راتله کړې مونږ تا ته رب ما په هغه سره هغې عذاب سره کانو فیه چې دوی په هغې کې یمترون شک کولو وآتیناک او راوړې دی مونږ تا ته یعنې دغه عذاب بالحق رښتیا و انا لصادقون او بېشکه مونږ یو رښتینې